बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو درنو پښتنو زه محید الله خان ګران مرګرو دا مهال بر سواد کې د خوازخیلې پولیس سټیشن کې د یو خزه موجوده ما ګران مرګرو زموږ سره د پولیس سټیشن اس ایچ او صاحب تانیدار صاحب ایډیشنل اس ایچ او صاحب او نور پولیس اهلکارانو موجود دي د دین علاوه په هتکړو کې په سنت باندې برابر یو شخص د زما سره ویني ګران مرګرو د غلا وارداتونو به تاسو ډیر زیات لیدلی چې پای کې یو مجرم لاړ شي یو ځای لوټ کی تاله کی سامان ته یوزي داغه د چا د نقصان سره جانی نقصان سره هیڅ کار نه خو نن سبا کم حالات چې روان دي په دې کې ډیر زیات مجرمان داسې هم پیدا شوي دي څوک چې د مال سره سره ستاسو جان ته هم نقصان رسوي ګران مرګرو د سټک په ذریعہ باندې غلا دا خبره به ستاسو لپاره هم ډیره منفرده یو زموږ لپاره منفرده وه زما په څنګ کې ولاړ دا وایي زمان د چا تعلق چې د شانګلۍ سره دی د لیلوڼۍ کلي سره د سړک په ذریعہ باندې واردات کوي د کس په نخه کې چې سر جی پی سی بیا ورپسې شاته ځي د سر یو نقاب هم دی تاسو په شارټس کې وینئ دا نقاب دی په مخ کې ځان پټ کې د سی سی ټي وي فوټیج د هم کیمرو نه هم ځان بچ کوي دغه سړک په مدد باندې په سړی باندې حمله کوي چې هغه بهوش کی یا بل قسم نقصان ورته ورسوي نو داغه سر چې څه قسم پیسې یا څه قسم داغه سره قیمتي ارسي هغه واخلي 13 ورځو کې یو د خوازخیلې پولیس سټیشن غټه کارنامه کوم د جی اس کیش په نو سرباز چې واغې نیولیو عین بعد د شراب یو ډیر غټ کیب نیولیو دا د نوی را بدل شوی اس جوسف دای کارنامې دي باید چې زموږ د پولیس اهلکارانو د دغه کارنامو سره هیڅ سروکار نشته کاغی خه طرف ته ځینو موږ به خبره کوو که بد طرف ته ځي نو په دې نیو کې هم ډیر زیات ضروری دی او دا د یو معاشره دی او صحافي فرض دی د وای زمانه زه تاسو کوم چې دا واردات کله نه شروع کړي تر اوسه پورې څومره خلکو ته نقصان رسول دی تاسو نوم صحیح دی وای زمانه جی پلار مو سنوم دی خاتون ها لک تیز وای او تعلق مو د کم ځای سره دی لونه کس ها درته وای دغه د سټک دا واردات د 13 څومره وخت نه کې مخکې ما نه دا قبل نه ځل پیله ځل اولنی ځل خو څوک نه نیولې کېږي که نه صحیح خبره وکړه لکه مخکې څومره وخت نه څومره خلکو له دې سټک راچولی دی څومره خلکو نه دې پیسې اخیستې چا نه مې نه دي هېڅ چا نه نیولې زما او دې بابا یو بل سره د ګبین څه مسله وه هغې کې ما د یو بل څه خلاف شوي تا وله کوم ځای له سټک راچولی و دې ځای نه مړ کړی دی نه نه زخمي دی زخمي. څو روپۍ دې اخیستي ما د ده نه شپېته ټوټل اتیا دي نو د غوړو سره وړي دي وړي تمام وړي نو په دغه روپو دې څه وکړه یا دغه روپۍ دې څه کولې چې دا مې 30 لک روپۍ قرضه راغل وه هغه کې مې ورکړي قرضه د باندې په څه وجه راغلې قرضه تجارت مې کوه کې تاواني شیم نو قرضه چې د باندې راغلی اوس د خلک به وژني هغې نه به پیسې دا خو زما د یو بس نور خو زه نه یم ګرځېدلی دا خو زما د یو بس دغه د ګبین څه لانجه وه په دغه کې زه راغلی یم نور خو زه سر په هغه کې یم نه غل چې کله ونیوی شي ما خو دا نه وایي چې ما دا غلاګانې کړي هغه غلاګانې کړي دي خو اوس ورته د پولیس په تحویل کې هر څه عیان شوي دي هر څه مخې ته راغلي صحیح ووایه مخکې څومره کسانو ته نقصان رسولی دی یو ذرې برابر مې نه رسولی ځان مې خپله کراڼې دوکانداري کوله او خپله غریبي مې کړله هغه پیسې څه شوې پیسې چې دی کس نه چې دی اخیستې وي هغه ما قرضدار لور کړی اوس هغه کس له پیسې کم ځای نه ورکوي یو هغه جز له بس قرضدار بیا کوو دا دې سوچ کړی که سټک چې دی راچولو دغه کس که مړ شوی وی نو بیا به دې څه کولو دغه مې غلطي رانه شوې ده جي په دې باندې خپای خپه یم که سومان یم غلطي مې کړې خپل نیکه په ځای سړی مې ورکړی ګران مرګرو دغه مجرم زموږ سره ولاړ دی څوک چې په دې خبره باندې کلک دی چې دا اولنی واردات دی خدا چېرته هم اولنی واردات نه شي کېدی الله پاک هم انسان له کم سے کم 3 موقع ورکوي او چې دې قلار نه شي نو بیا الله پاک په خپل ګرفت کې راولي او ونیسي اس ایچ او صاحب هم زموږ سره موجود دی اس ایچ او صاحب ته زه درخواست کوم چې راشي زموږ سره یو دوه خبرې دې حوالې سره وکړي سر السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه دا راته ووایي چې دا مجرم کم ځای ګرفتار شو څنګه ګرفتار شو دا خو د چېرته مخکې هم څه واقعه کړې وه زمونږ اسټو صاحب شجاعت خان په ګشت باندې و د چېرته هغه بابا والا خو ډېر زویپلو مرکز و نو هلته شور شرابه جوړه شوه وایمه جوړه شوه دی خو هلته په ګشت باندې موجود و دی سم پاونډر ورغی او چې هلته یې وکتم د بابا باندې وینې بهېدې او سرټک په سره و یو نقاب سره هم و چې داسې مخکې هم دغه بابا وهلی دی د هغه نه څه وړي وړي دی او څه ته پیسې وړي وي نو په هغې کې زموږ د تانړدار صاحب اسټوس دی اډیشنل اسټوس صاحب ډېره منډه تړله وهلې په هغې کې تاسو به هم پته زه خو اوس راغلی یم چې هغې مو دا شاید تاسو خبرې چېرې مخکې دې څونه خلک پکې راوستي او څونه دا کړو دا هغه اتوړه ګروپ دی دی خو اوس پوهېږي که دا هغه اتوړه ګروپ دی نو که دا دویم کیس نه وي ټریس شوی نو په دې علاقه کې به یو خوب او حراس او ډېر دغه پیل شو
خو الله پاک رحم وکړه پر دې خدای راچو دی پر وخت رنګ وهات گرفتار شو د خو په تاڼه کې 100 غنټې شو ډیر وخت شو تاسو به انویسټیګیشن کړی نو د خو دا ولنه کې اصلي 100 کیسونه دینه مخکې کړی د دغه په خپل دادر دی چې بابا نه مخکې ما پیر پیسې وړي و چې د کوم پیسې وړي دي کنه نو مخکې در بابا باندې گزار کړو چې باقي ادرس ورو به وشو هغه سټک هغه راپورټ د پټانه کې موجود دی کم چې مخکې په باندې شو خو لکه پاک دی نه ولا مليټو د معلوم سړي شو هو د چې مونږ ونو راي وسون د پاغوم د ادرس هغه واقع هم کړو چې ما د ور د بده په 100 پیسې مې وړي او 2 سره مې تاسو وړي دي 2 دړای نه هغه ته ما بیا کوم دا هغه ما خرڅ کړی په 14000 روپۍ باندې هغه 2 دړای وړي او پیسې مې قرضدار لور کړی دي نو دا بابا تر خو دویم په د سره واقع شو شاید چې د نور هم کړی په نور ځګونه کوم کړی څو نه وای کنه نو تاسو خو به تاسو کوي دینه بعد اوس بالکل او دا ان شاء الله اوس پر سیمنټ ارګوشن مسله کوم انویسټیګیشن ته مې ولا کړی د علاقې یو ذمہ په حیث باندې سګړې چې د خلکو ژوند دلته مختلف واقعیات روزانه مخې ته راځي د خلکو ژوند څومره غیر محفوظ دی دلته ان شاء الله چې موږ خو دلته کوشش کوو د موږ ته کوم ټیم دی په خوا داخله دانه کې او دا خو ډېر تکړه کسان دي نو چې 100% خلکو ژوند ته سکون آرام به موږ په قلار نه وناسو کو شپه دا کوم تاسو بچی کې د موبایل بهر وختي کله چې ما 4 ځله سره ما د ټول داته بای موږ د خلکو د قوم د مال دی پات ته پر راغلو بل زموږ ډیپو صاحب د موږ ډي جی صاحب افسران چې کم دي اس پی صاحب پرسات نو هغه سخت اکشن په دې باندې چې چا په علاقې کې سواردات وشو په باندې ډېر سخت اکشن لیدو دا موجوده شو یا د موجب افسران چې کوم دا غوته ډېر سخت سزا ملوي نو موږ خپل سزا د وجو د خپل بدنامۍ د خپل عزت لپاره موږ منډه ترلو هو د قوم د جان مالي پات لپاره موږ هر وخت بیدارو از زیاته مننه ګران مرګرو تاسو د دې مجرم خبرې هم واورېدې او اس ایچ او صاحب خبرې تاسو هم واورېدې ګران مرګرو کله چې آخري وخت شي د یو نشانی به دین اسلام مطابق دا هم چې وینه بس پینه شي یا مسلمان به بل مسلمان باندې رحم نه کوي دی به صرف او صرف د مال د پاره داغه د جان هم بای باندې هم گزار کولی شي او د جان مجرم هم جوړی دي شي ګران مرګرو دا مرګره چې نن په کم کیس کې گرفتار شوی دی د هم په دغه کس باندې یو پیر مخکې هم حمله کړې و پیسې ته اغستې نن په دویم ځل باندې دی گرفتار شو اوس دا انیشل سټیجز دي اس ایچ او صاحب وایي چې مزید انویسټیګیشن به هم د دنه مونږ او چې په انویسټیګیشن کې څو هم ریپورټس مخ ترالو ان شاء الله ټول خپل ناظرین سره شیر کوو تر هغه وخت پورې وحید الله خان اجازه ورکړي د لوی الله